الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين. سورة الشعراء آية نمبر 60. بني إسرائيل और मूसा अलैहिस्सलाम دوی د قربت تحت وواته. فرعون خبر شو هغه ورپسې شو. فأتبعوهم مشرقين. پس ورپسې شو د دوی په وخت د سهار کې. دویم ورځ تک درېیم ورځ تک درېیمه ده که خو دوی چې روان شو خپله انتظام یې دغه وکړو آمنا بدلی اغسطو یا دا عمود واپس کولو یا دا عمود وجلو روان شو. فلما بظهر کل ترا الجمعانی چه مخامخ شوید بدلی ولید دوارو یو بل ولید یو دا موسیٰ علیہ السلام در یو بل دا فرعون در. په داسې ځای کې ملاقات وشو چې مخې ته دریاب دی او شاته فرعون لښکر دی. هېڅ طریقه د بچ کېدو نشته. قال أولي أصحاب موسى ملګرو د موسی إنا لمدرکون، یقینا موږ به رالاندې کړی شو، موږ هلاک شو، موږ تباه شو. ځکه که مخکې ځو چې دریاب دی هغې ته دا که پاتې کېږو چې شاته د فرعون لښکر راغی. قال موسی علیه السلام کلا، هېڅ چېرې داسې نشي کېدی. ان معي ربي، یقینا زما سره دی زما رب، سیهدین، زر ده چې ما ته به لار وښیي، ما ته به هدایت وکړي، ما ته به د دې نه د وتو لار الله پاک برابر کړي. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو پھر دیر بھی لڑتا ہے سپاہی. د مومن بھروسہ چې هغه چا ده؟ الله. دا موږ ته ښوونه ده چې کله پریشاني راشي، کله مصیبت انخلع، فورا ذهن الله ته کوم چې الله شته، الله به زما حفاظت کوي، الله به ما ته لار ښیي، الله به د دې مصیبت نه به وباسي. دغه شان چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غار کې او کافران راغلل، په داسې ځای باندې راورسېدل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي، اے د الله رسوله که دې کافرو خپلو خپو ته وکړه زموږ به وویني. دا غار چا چې لیدلی دی چې لیدلی دی، چا چې نه دی لیدلی الله دې ورته وښیي. دا زموږ ځای کې غار داسې راځي چې د کبا کې پاپه دی که نه، داسې ځای کې راځي که نه، دا په اپله نه دی داسې، دا په ځمکه کې پکې دی، پکې دی ګټې کې ټولې او دې ګټو کې پکې داسې غار دی. دا خلک د بعضه په دې ګټو ګرځي، دا ګټې ورته داسې شي دي، دا څوک یو شان لګېدلي په دې
کې لاندې غاښ وشي خلک په دې ټولو له پاسه ګرځي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عرض کړ د الله رسول کې چې د دې کافر خپل خپل کتل ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم وقف فرمایي اسمنا ان الله معنا إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم قال خبركي كما الله زمن سره الله زمن سره الله الله جل جلاله یاد ساته دا مؤمن سره د دیندار سره د تقوادار سره د الله د دین خدمت کې دا سره زه خپل دنیا اول په اړه کوم چې څه خو کوم خپل خواهش مطابق زندگی تیروم او بیا الله ما سره دا خبره ممکن نه ده الله جل جلاله دا هغه چا سره دی چې کوم د الله جل جلاله لپاره مشقت برداشت کړي په ځان باندې تکلیف وي الله په تاسو دې کې ګورو موسی علیه السلام چې کله وي دا هغه باندې هغه ته چې خورالات نشو خپل د یې اظهار وکړو نو موسی علیه السلام هغه ته چې کله ان معي ربي سيهدي زما سره زبارت ده چا سره ده زما سره زبارت ده دا څنګه چې موږ ټول سره زمو رب ده پوهیږي کنه پوهیږي بلکې د چا سره ده زما سره زبارت ده هغه مطلب ظاهر خبر د موسی علیه السلام د الله د دین لپاره مشقت او تکلیف برداشت کول برداشت کول په دیندارۍ تقوا لله پیغمبر په ځای څوک کېږي هغه سره د الله پاک امداد دی الله ورسره او د موسی علیه السلام قوم چې هغه داسې ښه خلک نه وو ده تاسو ته یاد دي که هغه خو دومره زیات دیندار او داسې په الله باندې مین نه چې دا غزل پورې ورته موږ یو رب وګوره د دې خلکو په شان چې موږ د هغه عبادت کوو چې رزقي د بوت عبادت کوو دوی چې د دې درې نه پورې ورته موږ داسې خدای وکړي چې موږ عبادت کوو موسی علیه السلام ته خره هغه ورنه چې تاسو د دې دریا نه بچ کړئ د دې کافرو نه بچ کړئ نو د دې د دین لپاره مهنت په ځان باندې مشقت او سخت او د الله د رضا کوشش کوو الله سره تعلق هغه څه چې د الله جل جلاله معیت وسره دی تاسو دوی زما خبره په مقابله دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مهنت کو لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره وګړو سخت بازار باندې کوشش کوي چې عمر راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغلی هغه محبت والا صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره د الله سره د تعلق دومره په ځان سخت وړو د دین دپاره چې تمامه زندګي دا محبت او دا یو ارمان و چې زما مال او زما هر څه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربان شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال تمام خلکو په دې تمام صحابه کې تمام انسانانو کې چې چا ما سره څه کړي دي ما د هغه بدله پوره کړې ده چا چې ما سره څه کړي دي ما د هغه بدله پوره کړې ده لیکن یو ابوبکر دی چې دغه د خو بدله زه نشم کولی دا به د قیامت پر الله جل جلاله پوره کوي الله د دې وجه الله جل جلاله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تحزن خفه کېږه مه ان الله معنا الله زموږ سره دی زما ستا ټولو سره الله پاک شي نو په الله پاک په مایت کې د ځان سره ابوبکر ملګری کړ او موسی علیه السلام د الله پاک په مایت کې ځان سره خپل قوم ملګری نه کړ په دې پوه شوې که نه چې الله پاک د هر چا سره دی دا د هر چا سره خپل شان دی چې الله جل جلاله د هغه سره
اسير خوش تبعي لبارك كالتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق دعا مدينة تورسل ما تيرزكي ناس خلق راجع مشي طول حدود زياد محبت کی رسول ورنه داو محبت اکثر معلوم دي ماشمان چې بیا راوتی دي نمنو نو سره دي هغه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ومما يدو ثنيات الوداع دا رخصتي دا پردینا دا سوار نسل سپومه راو خطا ومما دا الله دا جلاله شكر واجب ده چې مما ندسي احسان تمام خلق انتهائي خوشحال ده انتهائي په اعتذار کې انتهائي په محبت کې د دې محبت انتها ده او د هجرت او اخر اخبار راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځای ناس دي دمه کې ټول راغلي دي چې کله ملاقات وشو ټول راغلي دي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه خلک چې انصار ټول راغلي ناس دي ودير خلق كده يتكسر في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيجري كم شيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صار ملاقات شيء لبا عقلوا لا عقلوا سنة الأرض تشيل فهم كذي حسب دوان لكن أكثر خودش إيمان رواله الدعوة تجدوا إيمان خلقهم مسيرك رواله لكن أبو خو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا بيجند تكسر ده شيء أبو خو إيمان ندر رواله لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أسيبه ملاقات لا لدون البارد چې داسې یو کس راغلی چې په دعوه یې کړې نو هغه هم راغله ډېر خلک راغلي دي دې خلکو ته دا پته نشته چې اوس په دې پړاو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم یو دی دا کوشش کوي څوک دا څوک دا د خپل اندازه دې کړي کنه په دې کې غرمه ولګي دا غرمه تاوده شو چې تاوده شو نبي کریم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بازه أخبر سأدري فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الأصل على خلق تقطع ولا كده جيتوك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشاهد بصورة كده تتعمل الله أكبر وإذا ما بطول مركي يعني خوخ دريت الجملة دي شبعنا تتساعد وشعر دي محبت بدل يدلو خلص أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه فرمائے چې د دې درو خبرو سره انتهایی محبت ده د درو کارونو سره ډېر زیات محبت اولنې دا خبره ډېر زیات خوښه د دې نه ماته زیات شي خوښ نشته چې ان نظر الى وجه چې ستاسو مبارک مخ ته کړه او بل زما دا خوښ ده انتهایی محبت به دې خبره سره ډېر زیات خوشاله په دې خبره ما خپل تمام مال ستا په حکم باندې ستا په خپل کې نشاور کړ قربان سبحان الله او درم زما انتهایی خوښه ده خبره انتهایی خوشحاله په دې خبره د دې درېو نه زیاتې خوشحالۍ په ما باندې نشته زیاتې درېمه خوشحالي دا ده چې زما لور ستا په کور کې ده الله اکبر کبیره نو الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحزن مخافه إن الله معنا الله مسرشته قال موسى عليه السلام كلا اتجرد سندا إن معي ربي سيهدين يقينا زمع سرد ما ربط ما تبلا رخي فأوحينا إلى موسى وحكم موسى عليه السلام أن اضرب جوها بعصاك البحر فامسح إلى دريابه فانفلقا پس اچھاو جدا شو دریاب فکان کل فرق پس ہر ٹکڑا کالطود العظیم پشان در غرب ٹکڑے شو دو ٹکڑے جوڑے شو دو اتراری جوڑے شو یو اس ٹکڑی شو ازما ټوکې شروع د امت کې غرب شان وګړي لکه اخبار ټوکې شو یا اخبار نه دی وګړي دغه څه او څومره جوړ دی او څومره پوګدو دی الله دې بالکل بچ کړه د ټول دغه
ماشاءالله خوب وکړه چې په یوه لاره په سمندر کې د هلاکت نه د بچ کېده په یوه لاره د مرګ نه هم نه بچ کېده چې په دې لاره کې د مرګ بچ کېږي خو نه ځم ځکه په دې باندې زما سیستم دی ما له ځانه لاره راکولی شي نو راکړې ته نیمه نو 12 لارې به وکړې 12 محبت هم د یو بل سره ډېر زیات دی بیا حیات الحیوان مره لیدلی چې ما خبره لیدو چې روان شو په دې لارې چې تللو 12 لارې چې جوړې شوې چې بیا روان شو نو دا اوس خو په خپله لاره کې روان یم دا هغه ولاړ دی دا هغه دی ولاړ دی دا یو قبیله په دې طرف روانه ده په دې منځ کې ځي اوس موږ ته څه پته چې زموږ د ګاونډیان ځي که نه خو پاتې شي پوهېږئ د دې خبرې موږ ته اوس پته نشته چې دا ګاونډی چې موږ لاړ شو هغه پاتې شي یا هغه زموږ نه مخکې لاړ شي داسې څه ترتیب وکړئ چې دې کې موږ خپل ګاونډیان وینو الله جل جلاله ته دې کې منځ کې کړکۍ جوړې کړي چې هغې کې یو بل لیدل او چې دومره روان دي دومره روان دي فكان بشر كل فرق هل وتكرك الطود العظيم فشاب غربه وأزلفنا من الذكر ثم الآخرين دغلت على نوره لذا نخذوه هذا أردت على نوره ترى الذكر جلال الله تسبق سبحانه وأنجينا موسى ما بچك موسى ومن معه أوسط داغ سرو سوق داغ سرو طول من بچك أجمعين طول ثم أغرقنا بغرق الآخرين أو نور بدك لازم أحكي واقعا دا ورته چې کوم دې ټول بیرو شو عمر یولې دا او پته ټول کې چې الله په طرف کې راغله اوس زما بچی دې نشته نو دا د आवाज وکړي آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل الله ما ایمان ورته په هغه ځای باندې چې کوم باندې بنو اسرائيل ایمان راوړل ما فرشتي د عذاب ولته بچته ایمان وروړي الله اکبر الله له قدرت چې سره څنګه دې قصې کوي ورته کما تحيون تموتون وكما تموتون تخرجون څنګه چې تاسو د دې ته قصې کوي کته ژوند په داسې حالت کې ترې چې بزرګ کې په زیاتې کې په ضرور کې په غیبت کې په چوغالۍ کې په بلبازۍ کې په حرامتوب کې په هغه کې ژوند تېری وای چې څه شروع شو مرګ په وخت کې به زه ما خسته مرګ راشي کلمه وګورئ په مانځه به ولاړ یم په جومات کې به جمعې ورځ به او داسې کې به یم که نه په سجده به پروت یم او توبه به مې ویشتلې له ټولو ګناهونو نه ډېره ښه ده الله دې زموږ نصیب کړي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا خپل د مرګ دپاره خپل حالت پخپله متعین کړی دی ته چې څنګه اوسېږي څنګه ژوند تېرې دغه حالت ته به تعالی مرګ راځي په دې قبرستان کې ډېر داسې ځوانان پراته دي ډېر داسې ځوانان پراته دي چې هغه به دا وایي چې سبا به انشاءالله زه توبه وباسم دې روژې نه به انشاءالله زه چل کوم توبه وباسم راتلونکې روژې نه به توبه وباسم او سبا نه به انشاءالله زه تنظونه شم او پلانکې وخت نه به زه دا ګناه پرېږدم ډېر داسې تورې پراته دي چې هغه وخت نه دي رسېدلي چې څنګه ژوندي په هغه حال کې راغله الله د ځنې پارامتر کې اوسېږي ایمان راوړي جبريل عليه السلام ورته خو کې خټه چې اوس الان ته اوس ایمان راوړي د ایمان وخت د ایمان راځي چې هغه نه تل الله دې د ایمان نه محروم ثم أغرقنا الآخرين بمغرق النور إن في ذلك لآية يقينا بديك نور عبرت وما كان أكثرهم مؤمنين أو بدي جاب بديك يقين
راوړي دوی د الله په قبضه کې دي چې څه کول دو سره غواړي هغه ورسره کولی شي لیکن رحیم رحم والا دی اوس ورته څه نه وایي مهلت ولا ورکوي که دوی ایمان راوړي که دوی خپل د ګناه نه واپس شي که د دې غلطۍ نه واپس شي دوی ته احساس وشي دوی خو نه واوري نو د دې په دې بنیاد باندې هغوی دغه نه کوي الله جل جلاله د رحم په وجه تعبیر نه کوي چې سړي ګناه کوله فورا رانیولې خو داسې الله باندې کوي حليم ذات رحم کوونکی ذات فأتبعوهم مشرقين فزور بسي شدري مشرقين فوقت سهر کے فلما قصر كلتا الجمعان شمخامخ شدبري قال أصحاب موسى ملقرد موسى إنا لمدركون يقنا مدرلانشو قال موسى عليه السلام كلا ندبسي إنما يا ربي يقنا ما سرزما رب سيهدين ما تبلى آخرين فأوحينا إلى موسى وحيك موسى عليه السلام أن اضرب جوها بعصاك البحر فامساك الدرياب فانفلق معه جود فكان بشرى كل فرق هرتنا كالطود العظيم فشاد بالغر وأزلفنا من الذكر ثم الآخرين دغزت دامر خلق وأنجينا بشرك موسى عليه السلام ومن معه سوچود السر أجمعين طول ثم أغرقنا بما غرق الآخرين ونور إن في ذلك لآية يقينا بديك ويعبرت چار بار ممتاز نفر ده ظالم جابر دفع ده متکبر دفع چه پا مال تکبر کی داغ دفع چه پا طاقت تکبر کی داغ دفع چه پا عہدی غرور کی داغ دفع ربے عبرت دے بکی ماسر عہدہ ده ماسر مال ده ماسر جہداد ده ماسر طاقت ده ماسر خلق ده دا ټول فرعون سره څه ځای شو نو پروت دی چې اسمانه خلک دې نیول دي تاسو دلته کنه وخفت بليشي كذلك أنا بعرف ليه أستغفر بير متكبرين كل شيء خذ دور تكبر هجاك الله پاک د نمونه د پاره ده پرخو نمونه د پاره چې وګوره الله موسى ربنا يسامح ماشي كم تروت قومون كم قوم سبناو أعطى من كبيرة ده هلاك شو قومون شو سبناو أعطى من كبيرة الله بقى راح يمسك آخرك بردسنا ولا شيء راح يرحم على ده كل شيء إن في ذلك لآية يقينا بدك وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين أو ندي زاد بدك إيمان ربك وإن ربك يقينا مستعرب جدل هو العزيز الرحيم زبردست أو رحم والده اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك